الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. عزتمندو مشرانو او بدین مین مسلمانانو ورونو، خبر دا لقمان حکیم علیه السلام دا هغه روانه چې هغه فرمایي ما د 4,000 پیغمبرانو سره ملاقات کړی دی، د هغه 4,000 پیغمبرانو ما خدمت کړی دی، د هغه 4,000 پیغمبرانو نه ما ارشادات اوریدلی دي، لیکن د دغه 4,000 پیغمبرانو د ارشاداتو او د نصیحتونو خلاصه لقمان حکیم صاحب چې دی نو هغه په یو څو خبرو کې هغه ذکر کړې وه. د هغې نه اولنۍ خبره هغه په مخکینو جمعو باندې بیان شوې وه چې هغه دا وه چې د دغه ټول نصیحتونو نه چھوړ اولنۍ خبره دا وه چې کله په مانځه باندې ودرېږې نو د خپل زړه چې دی نو هغه دهان ساته او حفاظت کوه. په هغې باندې پوره جمعه بیان شوی او هم دا شپږ اووه خبرې دي چې دا زمونږ د دین چې دی نو هغه هم خلاصه د دغه نچوړ دی دا. نو دویمۍ خبره په هغې کې دا ده چې کله ته به دسترخوان باندې کښېنې نو د خپل حلق چې دی نو هغه حفاظت کوه. اوس د حلق حفاظت چې دی نو هغه د دې څه مطلب دی؟ نو علماو د دې دوه مطلبونه لیکلي دي. اولنی مطلب دا دی چې د خپل حلق او د خېټې حفاظت ته کې، د دې مطلب دا دی چې ته دومره خوراک کې چې هغه په طور کفایت یې، یعنی زیات خوراک چې دی نو هغه ته ونه کې. ځکه علما لیکي زیات خوراک چې دی نو هغه وجود ته نقصان رسوي. او زمونږ د دین چې دی نو هغه تعلیم هم دا دی چې ته دومره خوراک وکړه چې خپله خېټه چې دی نو هغه 3 ځایه که 3 حصې کا، یو حصه چې دی نو هغه د خوراک شوه، یوه حصه چې دی نو هغه د اوبو شوه، او بله حصه چې دی نو هغه د هوا شوه. دې لپاره چې دی نو هغه دا پاتې کا. او د دې وجې نه چې دی نو هغه حدیث کې راځي میده چې دی نو هغه د انسان چې دی نو هغه د بیمارو چې دی نو هغه مرکز دی. چې کله د انسان میده برابر وي، انسان به چې دی نو هغه نور وجود ته هغه برابر وي، لیکن کله چې د یو بنده او انسان چې دی نو هغه میده خرابه شوه، د ټول وجود چې دی نو هغه خراب شو. ځکه میده چې دی نو هغه د بیمارو چې دی نو هغه سر دی. دغه میده چې کله خرابه شو بیماري نورې راځي. او د میدې حفاظت کیږي چې کله دې ته خوراک چې دی نو هغه په ترتیب ورزولی کیږي، لږ خوراک چې دی نو هغه دې ته ورغورځولی کیږي. مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی صاحب هغه ارشاد فرمایي چې ته خوراک ته کښېنې او ته خوراک کې او ته داسې حد ته ورسېږي چې ستا چې دی نو هغه یو کشمکش پیدا شي په دې زړه کې چې زه نور خوراک وکم که ونه کم. په دغې ټایم کې ته خوراک چې دی نو هغه پرېږده، نو ستا میده به چې دی نو هغه مضبوطه وي په دې سره، تا ته به بیماري چې دی نو هغه نه راځي. نو اولنی مطلب د لقمان حکیم صاحب د نصیحت چې ته د کله به دسترخوان کښېنې د خپل حلق او د خېټې چې دی نو هغه حفاظت کوه. مطلب دا دی چې دومره خوراک کوه چې صرف پې چې دی نو هغه ستا د وجود هغه طاقت چې دی نو هغه برقرار پاتې شي. زیات خوراک چې دی نو هغه مه کوه، د وجود ته نقصاني دی. دویمی مطلب
په دویمي مطلب کې بیا دوه پهلوګانې دي چې کله ته به دسترخوان کښېنې د خپل حلق حفاظت کوه د دې مطلب دا دی چې ته خپل ځان چې دی نو هغه د حرام خوراک نه ساته یو پهلوی دا ده دویمه پهلوی دا ده چې کله به ته په دسترخوان باندې کښېنې ته چې دی نو هغه حلال خوراک خوره نو دویم مطلب چې دی نو هغه دوه پهلوګانې شوې اولنی پهلو دا ده ځان د حرامو نه ساته دویم پهلو دا ده چې د حلال رزق چې دی نو هغه کوشش کوه چې ستا خېټې ته صرف او صرف حلال رزق چې دی نو هغه داخل شي ځکه حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی دی هغه مسافر دی هغه په لاره روان دی د ده جامې چې دی نو هغه په دوړو کې لت پت دي د ده سر چې دی نو هغه ببر دی دی چې دی نو په داسې حالت کې دی لیکن دی د الله پاک نه دعاګانې غواړي یا ربي یا ربي د الله پاک نه دعاګانې غواړي لیکن الله پاک د ده دعا نه قبلوي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي څنګه به الله پاک د ده دعا چې دی نو هغه قبوله کړي حالانکې د ده جامې چې دی نو هغه د حرامو دي د ده پیزار چې دی نو هغه د حرامو دی د ده وجود چې دی نو هغه په حرامو باندې هغه چې دی نو هغه لوی شوی دی نو د دغه انسان چې په حالت د سفر کې دی او په حالت د سفر کې چې دی نو د انسان د مسلمان دعاګانې قبليږي لیکن د دغه مسافر دعا چې دی نو هغه نه قبليږي ځکه نه قبليږي چې د ټول وجود په حرامو باندې لوی شوی دی د خپل ځان د حرامو نه نه ساتلی نو د دعا نه قبليږي حالانکه بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي درې دعاګانې داسې دي چې هغه الله پاک چرته چې دی نو هغه هم نه رد کوي اولنۍ د پلار دعا د خپل بچی لپاره د الله پاک چرته چې دی نو هغه هم نه رد کوي د الله پاک قبلوي دویم د مظلوم په دعا چې کله هغه باندې یو ظالم ظلم کوي د ده زړه نه چې کوم بد دعا خېږي دغه الله پاک چې دی نو هغه قبلوي په دې کې هېڅ شک چې دی نو هغه نشته دریم د مسافر دعا هغه الله پاک چې دی نو هغه قبلوي لیکن کله چې دا مسافر د ده وجود په حرامه باندې لوی شوی د ده جامه د حرام وي د ده پیزار د حرام وي د ده هر استعمال څیز د حرام وي نو نبی علیہ السلام فرمایي د ده دعا الله پاک هغه نه قبلوي د مسافر دعا الله پاک قبلوي خو چې کله دا مسافر دا په حرامو کې اخته نو بیا د دعا چې دی هغه نه قبليږي یو فرشته روزانه د شپې او د ورځې اواز کوي په بیت المقدس باندې الله پاک په مسجد اقصی باندې منتخب کړی دا په هغې باندې یو فرشته ولاړی هغه اواز کوي هغه فرشته اواز کوي چې د چا خوراک د حرام وي د چا اسکاک د حرام وي د چا جامه پیزار د حرام وي دا هغه دعا چې دی نو هغه نه قبلي دا هغه نه فرض عبادت قبليږي او نه نفلي عبادت چې دی نو هغه قبليږي دا څوک اواز کوي دا په هغه بیت المقدس باندې چې نن د کفارو په قبضه کې دی نن د مسلمانانو د قبضې نه وتلی دی هغه بیت المقدس چې سلطان صلاح الدین ایوبي هغه په څومره مشکلات باندې هغه چې دی نو هغه قبضه کړی نن هغه د اسرائیلو په قبضه کې دی د هغه بیت المقدس په چت باندې یو فرشته ولاړی هم د ورځې اواز کوي هم د شپې اواز کوي چې د هغې کس نه فرضي عبادت قبليږي نه نفلي عبادت قبليږي د چا خوراک سکاک چې دی نو هغه د حرام وي نه قبليږي د هغه عبادت فرض ادا شي جدا لیکن ثواب ته چې دی نو هغه نه میلاویږي فرشته اواز کوي دا انس رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام پسې راغی اے د الله رسوله ما ته داسې یو طریقه وښیې چې الله پاک ما مستجاب الدعوات چې دی نو هغه جوړ کړي مستجاب الدعوات دا هغه کس ته ویلی شي چې هغه څه دعا کوي الله پاک هغه قبلوي مستجاب الدعوات دغې ته ویلی شي مستجاب په معنی د قبلېدو دعوات چې دی نو دعا ته ویلی شي چې دی کومه دعا کوي الله پاک هغه قبلوي نو په امت کې بعضې خلک داسې دي چې هغه مستجاب الدعوات وي چې هغه کومه دعا کوي الله پاک هغه دعا قبلوي نو انس رضی الله تعالی عنه راغی په نبی علیہ السلام پسې اے د الله رسوله ما ته داسې یو طریقه وښیې چې د هغې د وجې نه زه مستجاب الدعوات چې دی نو هغه جوړ شم نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایو اے انس ځان د حرامو نه وساته د حلال رزق چې دی نو هغه کوشش کوه چې ستا خېټې ته حلال رزق لاړ شي ستا خېټې ته چې دی نو هغه حرام لاړ نه شي ځان د حرامو نه ساته د حلالو چې دی نو هغه طلب کوه ته به مستجاب الدعوات چې دی نو هغه جوړ شي ځکه چې د یو کس پرورش په حرامو باندې شوی وي د هغه دعا نه قبلېږي د هغه عبادت نه قبلېږي نو د هغه به دعا څه قبولی شي حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله دا هغه انسان دی
په هندوستان کې د علماء دیوبند دا هغه فرد دی، دا هغه عالم دی، دا هغه زلنده ستوری دی چې د 1600 نه والا د 1800 پورې د چې دی نو هغه کتابونه لیکلي دي. دا هغه انسان دی چې د هغه په ذات باندې نن خلک چې دی نو هغه پی ایچ ډي کوي. هغه فرمایي چې یو سړي خوراک سکاک چې دی نو هغه د حرام وي. نو اولنۍ خبره دا ده چې د ده د زړه نه نور چې دی نو هغه ختم شي، نورانیت. حدیث کې راځي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. د مؤمن د فراست نه ځان وساتئ، ویریږئ د هغې نه، ځکه مؤمن چې دی نو هغه په نور د الله پاک سره چې دی نو هغه لیدل کوي. مؤمن له الله پاک یو نور او فراست ورکړی، لیکن کله چې دغه مؤمن دی په حرامو کې اخته شو، د ده د زړه نه الله پاک د ایمان هغه نورانیت چې دی نو هغه ختم کړي. دویمه خبره ده چې کله دی په حرامو کې اخته وي نو د ده په زړه کې د ده په وجود کې سستی او کاهلي راشي. ګورې خلک که نو سستي خلک عبادت دې ډډې نه لګي، دهان یې نه کېږي. درېیمه خبره دا ده چې د ده په زړه کې به د نیکۍ کولو طلب چې دی نو هغه نه پیدا کېږي. او څلورمه خبره دا ده چې د ده نفس او زړه دهان چې دی نو هغه ګناهونو طرف ته میلان کوي. دا د حرامو چې دی نو هغه نتیجه ده. نن هر سړي ته پته دی چې مونځ فرض دی، هر سړي ته پته دی چې زکات فرض دی، هر سړي ته پته دی چې ګاونډي ته تکلیف رسول دا لوی ګناه دی، هر سړي ته پته ده چې بل ته نقصان رسول لوی ګناه دی، د بل غیبت کول لوی ګناه دی، چغلي کول لوی ګناه دی، پنسې د غونډو اډوکو نه ښکته ساتل لوی ګناه دی. لیکن نن څوک دا نیکۍ ولې نه کوي؟ توفیق نه میلاویږي. توفیق ولې نه میلاویږي؟ اکثر خلک په حرامو کې اخته دی. چې کله بنده په حرامو کې اخته شي، د ده په زړه کې کاهلي او سستي راشي، د ده نیکۍ طرف ته دهان نه کېږي، د ده بدو طرف ته چې دی نو هغه دهان کېږي. نن لاړشه وګوره سلیما ته به دنیا خلک روان وي، راشه جومات کې وګوره په جومات کې به یو صف نه پوره کېږي. دا ولې د خلکو دهان نه کېږي د مانځه ته؟ هر سړي ته پته ده چې مونځ فرض دی، هر سړي ته پته ده چې زه مونځ ونه کړم ما ته به دې باندې عذاب میلاویږي، ما ته به دې باندې سزا میلاویږي. د مؤمن او د کافر په منځ کې هغه فرق چې دی نو هغه د مونځ دی چې زه دا ونه کړم زه به چې دی نو هغه زما د ایمان هغه نښه چې دی نو هغه ورکېږي. بیا ولې چې دی نو هغه جوماتونه هغه ویران پراته دي، ولې سلیماګانې چې دی نو هغه ډکې پرتې دي، ولې بازارونه چې دی نو هغه ډک دي، ولې د الله کورونه چې دی نو هغه خوشې پراته دي؟ دا هغه وجه ده چې هر بنده هر انسان چې دی نو هغه څه نه څه په حرامو کې اخته دی. د هغې د وجې نه د زړه نه چې دی نو هغه د ایمان نورانیت وتلی دی، د هغې د وجې نه زړه چې دی نو هغه نیکۍ طرف ته نه مایله کېږي، زړه چې دی نو هغه ګناهونو طرف ته په تیزۍ سره چې دی نو هغه نفس روان دی، لیکن نیکۍ طرف ته چې دی نو هغه نه ځي. دا د هغې حرامو چې دی نو هغه نتیجه ده. د دې وجې نه نن د علم کمی نشته دی. هر سړي ته چې دی نو هغه د مانځه پته شته، هر سړي ته د زکات پته شته. د دې مالدارو زکاتونه ورکولی نو نن به غریب ولې پاتې وو؟ حالانکې داسې مالونه د مالدارو سره که هغوی زکات ورکړي یقین وکړه چې د زکات اخیستلو به بیا چې دی نو هغه څوک نه وي په صحیح طریقې سره. نو هر سړي ته پته ده نن د علم کمی نشته، نن که کمی دی نو هغه د عمل کمی دی. نن د عمل چې دی نو هغه سستي ده، نن ضرورت دی د عمل کولو، د عمل چې دی نو هغه کمی دی. نو څرنګه چې مونځ فرض دی، څرنګه چې روژه فرض ده، څنګه زکات ورکول فرض دی، څرنګه چې دی نو هغه حج کول چې دی نو هغه فرض دی. ډېر مالدار خلک چې دی نو هغه داسې وي د حج توفیق هغوی ته نه میلاوي، حالانکې حج پې فرض وي. نبی علیه السلام فرمایي چې بچا باندې حج فرض وي هغه چې دی نو حج ونه کړي د ده خوښه ده که دی یهودي مري او که دی عیسایي مري مسلمان بلي. دنیا خلک داسې دی حج پې فرض دی حج نه کوي. نو دا فرایض دي، لیکن د دې خیال ساتلو سره نور فرایض هم دي. یو فرض دا دی چې ځان د حرامو نه وساتلی شي، بل فرض دا دی چې د حلالو طلب چې دی نو هغه وکړلی شي. دا هم زموږ دپاره اهم چې دی نو هغه فریضه ده. لکه حدیث شریف کې راځي که موږ دا منځونه دا ادا کوو او د حرامو نه ځان نه ساتو نو د دغې حدیث مصداق به جوړېږي. الله پاک ته موږ د دې مصداق ونه ګرځوي. نبی علیه السلام فرمایي وایي یو بنده به چې دی نو د قیامت په ورځ راوستلی شي، د هغې بنده چې دی نو هغه به دومره لوی نیکۍ به ده کړې وي، دومره ډېرې نیکۍ به کړي، منځونه روژې
دومره صدقې دومره نیکۍ به یې کړي. نبی علیه السلام فرمایي د تهامه د غرام ربه د ده نیکۍ وي. تهامه چې دی نو یو غر و ډېر غټ، د هغې غره مره د ده نیکۍ به چې دی نو هغه دومره ډېرې وي. لیکن دغه ټولې نیکۍ به الله پاک کل عدم کړي او دا کس به چې دی نو هغه جهنم ته وغورځوي. دغه نیکۍ به یې قبولې نه شي. ولې به قبولې نه شي؟ نبی علیه السلام فرمایي ځکه چې د ده وجود په حرامو باندې لوی شوی و، د ده خوراک څښاک چې دی نو هغه د حرام و، نو د تهامه د غره مره نیکۍ نه راوړې. لیکن کله چې د ده خوراک حرام و نو د هغه نیکۍ قبولې نه دي. نو داسې نو چې موږ د مانځه په فرایضو کې چې دی نو هغه سوچ کوي یوازې د روژې په سوچ کوي او موږ وایو چې بس زموږ دغه فریضه ده، نوره فریضه زموږ نه چې دی نو هغه ادا شوه. نه، اهمه فریضه د دې سره چې دی نو د حرامو نه ځان ساتل دي او د حلالو چې دی نو هغه طلب کول دي. یو واقعه چې دی نو هغه علي ابن مدیني رحم الله بزرګ تېر شوی، هغه خپله واقعه لیکي. هغه وایي زما پلار وفات شو، وایي زه حافظ قرآن وم، زه به روزانه تلم د هغه قبر ته ما به تلاوت کوم. د رمضان میاشت راغله، زه به رمضان کې هم کله د سحر لمونځ به ما وکړو، زه به قبرستان ته لاړم، د هغه د قبر خوا ته به کېناستم، ما به هغه ته تلاوت کوم. وایي کله چې د 28مې شپه شوه او سحر لمونځ ما وکړو، وایي زه لاړم هلته مې چې دی نو هغه د سحر مانځه نه بعد تلاوت شروع کړو. ما ته چې دی نو د یو اواز راغی، قبرستان ته یو اواز راتلو، د های های اواز راتلو. وایي زه ډېر حیران شوم، تلاوت زمانه ګډوډ شو، ویرېدم چې دا څه چل دی، تیاره وله. وایي ما غوږ کېښودو، زما د پلار د قبر خواته یو بل قبر و. وایي ما چې غوږ کېښودو هغه اواز د هغې قبر نه راتلو. وایي زه ورنږدې شوم د هغې قبر نه، اواز راتلو، زه سم ویرېدم. وایي ورو چې دا رڼۍ لګېده نو هغه اواز ورو کمېدو چې رڼۍ ولګېده نو اواز بیخي کم شو. وایي کله سهار شو خلک تلل شروع شول، ما د یو کس نه تپوس وکړو چې دا څوک دی دا قبر والا؟ هغه ما ته وایي چې دا خو پلانکې سړی دی. وایي هغه ما پېژندو، ډېر نیک سړی و، همیشه به جومات کې ناست و، نفلونه منځونه وختي به جومات ته راتلو، ډېر زیات عبادت پې کوو. وایي ما وایي چې دا خو ډېر نیک سړی و، دا څه وجه ده چې د هغه د قبر نه داسې اوازونه راځي؟ عذاب قبر دا مونږ منو، زموږ په نظم باندې حق دی. روح مع الجسد، عذاب روح ته میلاویږي، تعلق د جسم سره دی. دا زموږ عقیده ده په دې باب کې. او د بعضې خلکو ذهن ته یو سوچ راځي، یو اعتراض راځي چې کله د دې روح ته عذاب میلاویږي د جسم سره تعلق وي، خو دا په هغه صورت کې چې کله جسم صحیح سالم پروت وي، خو کله چې دا جسم چې دی نو هغه مهی چې دی نو هغه وخوري، دا چې دی نو هغه ریزه شي، دا چې دی نو هغه وسوځي، بیا به څنګه عذاب چې دی نو هغه میلاویږي؟ د هغې جواب دا دی چې عذاب روح ته میلاویږي، لیکن د دې تعلق د جسم سره دی. که جسم صحیح سالم پاتې نشو، خو د جسم ذرات په باقی پاتې وي، د جسم د هرې ذرې سره د دې تعلق دی. که د جسم ذرات باقی پاتې نشي، د انسان په جسم کې چې دی نو هغه داسې یو هډوکی دی چې د هغې سره د دې تعلق چې دی نو هغه خامخا باقی پاتې کېږي. نو به هر حال او په نظر راتلل او نه راتلل دا چې دی نو هغه جدا عالم دی، عالم برزخ دا جدا عالم دی، دنیا جدا عالم دی. او دا ضروري نه ده چې یو څیز په نظر نه راځي چې هغه به وینو. په دې فضا کې هوا موجود ده، موږ ته په نظر نه راځي، لیکن شته دی. دغه رنګې په دې بجلو په تارونو کې هغه کرنټ شته دی، موږ ته په نظر نه راځي. ډېر څیزونه داسې چې هغه په نظر راځي نو، لیکن هغه چې دی نو هغه موجود وي. په هر حال موضوع دغه د دغې باندې پوره بحث انشاءالله کوو چېرته. خو هغه کس وایي چې ما تپوس وکړو چې د دې خبر نه د اواز چې دی نو هغه ولې راځي؟ وایي ما تپوسونه کول اخره کې ما ته دا خبره معلومه شوه، وایي دا سړی ډېر زیات مالدار و، د دې یو کاروبار و، خو وجه دا وه چې د دې سړي زامن نه و، زامن یې نه و. وایي ته چې کله بوډا شو نو د ده سره دا فکر و چې زه کله مړ شم، زما د مرګ نه بعد به زما کاروبار څوک سنبالي؟ یو خو د ده زړه نفس چې دی نو هغه ده ته دا مشوره وکړه، او بل ورته نورو خلکو هم دغه مشوره وکړه چې ته خپل کاروبار ختم کړه، د هر څه ختم کړه، هغه پیسې ته راواخله چې هلې په سود باندې ورکړه، هغه به تاله نغدي پیسې چې دی نو هغه په بدل کې درکوي، او ته به په قلار خپل عبادت ته ښه وزګار ناسې، تاله به نغدي روپۍ چې دی نو هغه درځي او اصل سرمایه به هم ستا محفوظه وي. وایي هغه داسې کار وکړو هغې ظالم چې خپل ټول کاروبار یې ختم کړو، هر څه یې خرڅ کړل، او هغه پیسې چې دی نو هغه
یا په بانک کې کېښود یا د موخې مناسب چې دی نو چاله ورکړی په سودونو باندې د هغې سود بدله راتلو او دا به بدل کې په جومات کې به ثابته ورځ ناست و ځکه دی خو بیا وزګار شو کاروبار خو د ده نه و بیا دله به تیارې پیسې راتلې هغه حرامې پیسې به د خوړلې د سود او نور به ډېر زیات عبادت چې دی نو هغه کوله نو دغه علي ابن مدیني رحمه الله فرمایي چې ما هم سوچ وکړو چې هم دغه وجه ده چې دته نن په قبر کې کم عذاب میلاویږي د هغې وجه هم دغه د سود مال چې دی نو هغه خوړل حالانکه د څومره عبادتونه کول نو که عبادت یو سړی ډېر زیات کوي خو چې مال د حرام وي نو د عبادت چې دی نو هغه فرض صرف ادا کېږي نور عبادت چې دی نو هغه د ثواب نه میلاویږي په دې باندې نو د لقمان حکیم صاحب د نصیحت اولنۍ پهلو دا و چې د حرامو نه ځان وساتلی شي دویمه پهلو دا ده چې د حرامو د حلالو چې دی نو هغه طلب وکړی شي لکه دارالعلوم دیوبند کې یو بزرگ و صاحب نسبت شاجی نوم و هغه شاجی به یې ورته ویلې په شاجي باندې مشهور و هغه به چې دی نو هغه سهار چې به کله هغه مونځ وکړو هغه به لاړو ځنګل ته ځنګل کې به هغه واښه چې دی نو هغه واښه ماښه راجمع کړل وریبل وغیره د هغې نه به یو ګېډی چې دی نو هغه جوړ کړو بازار ته به یې راوړو هغه ګېډی به هغه په 4 انې باندې خرڅوو د هغې موقع مناسب 4 انې لوی شوي په 4 انې باندې هغه ګېډی خرڅوو خو دا د داسې په حلال طریقې سره او په خپل محنت سره دا رزق ګټو او یو بزرګ عالم و صاحب نسبت و لوی شیخ و نو خلکو چې به د دې محنت ته کتل نو خلکو به نور ځای کې مو واښه میلاوېدل خو کله چې به دی راتلو نو خلک به ده ته په انتظار و چې شاجي به کله ګېډی راوړي چې مونږ به د هغه نه ګېډی اخلو خو د هغه به شرط دا و چې کله هغه به راښکاره شو نو خلکو به ورمنډې کړي نو د هغه به یو شرط دا و چې چا اولنی لاس په ګېډې کېښودو هغه له به یې ورکړو او دویمې شرط پیدا و چې زه به د 4 انو نه نه کمې اخلم نه به زیاتې اخلم دا زما شرط دی نو دغه کاروبار به هغه به دغې طریقې سره کول هغې نه بعد به خپل سبقونو ذکر و اذکار عبادت کې وغیره کې مشغول و خو دغه 4 انې ده تقسیم کړې وې په 4 انو کې یوه انا د هغه له یوه لور وه هغې له به یې ورکوله صله رحمي په خپل بال بچ باندې چې دی نو هغه خرچ کول دا لویه صدقه ده بعضې خلک په دې تنګېږي دی باندې تنګېدل نه دي پکار د صدقو نه لویه صدقه چې دی نو په خپل بال بچ باندې چې دی نو هغه خرچ کول نو 4 انو کې به یوه انا هغه چې دی نو هغه خپلې لور له ورکړه یوه انا به په خپل ضروریاتو کې چې دی نو هغه راوستله یوه انا هغه به غریبانانو باندې تقسیم کړه یوه انا به هغه کېښودله او د دارالعلوم دیوبند چې څومره بزرګان علما دي دا به یې جمع کوله کله چې به د دې نه 2-3 روپۍ جوړې شولې نو بیا به یې هغې علماو له چې دی نو په دې باندې دعوت کول میاشت کې تقریبا وغیره چې کله به دا دعوت مقدار ته چې دی نو هغه ورسېدي اوس دی 4 انې ګټي لیکن په 4 انو کې څومره کارونه کوي د صله رحمي هم کوي په دغې 4 انو کې د غریبانانو خیال هم ساتي په دغې 4 انو کې د خپل ضروریات هم پوره کوي او په دغې 4 انو کې د علماو چې دی نو هغه هم خیال ساتي چې په دغه وخت کې به چا 4,000 روپۍ اخیستلې هغه به هم دا 4 کارونه نه شو کولی اوس هم چې کوي نو غریبي کولی شي لیکن مالدار چې دی نو هغه ته توفیق بیا نه میلاویږي نو په دې 4 انو کې به دا کار کوو بیا چې به کله هغه دارالعلوم دیوبند چې به کوم علما وو مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله مولانا یعقوب نانوتوي رحمه الله دې له به چې دی نو هغه دعوت کوو ده نو دا به اکثر داسې وکړل چې وخت په میلاو نه شو نو هغو باندې به پیسې تقسیم کړي چې ما ته وخت میلاو نه شو خو لهذا دا پیسې تاسو واخلئ ځانه پرې پخپله چې دی نو هغه څه خوراک وغیره نه کوي خو د دارالعلوم دیوبند علما فرمایي وایي مونږ به په میاشت کې د شاجي د دعوت چې دی نو هغه انتظار کوو د دې وجې نه نو چې هغه دعوت او خوراک مونږ ته میلاو شي د دې وجې نه وایي کله چې به مونږ د هغه خوراک وخوړلو یوه میاشت به د هغه د خوراک داسې اثر و چې مونږ به عبادت کې داسې شوق پیدا شو مونږ به په منځونو کې زمونږ به په سبقونو کې زمونږ به په ذکر و اذکار کې یو داسې شوق نورانیت پیدا شو چې د یوې میاشتې پورې به هغه نورانیت و نو وایي مونږ به د هغه دعوت ته انتظار کولو او بیا چې به کله دی وزګار نو مولانا یعقوب نانوتوي رحمه الله ته به یې هغه رقم ورکړو وایي ته چې دی نو هغه په پخلي وغیره باندې پوهېږې د علماو له چې دی نو دا پیسې واله او ته به چې دی نو هغه پخلی وغیره وکړې
نو هغه به څه چل وکړو هغه به وایي دا ده شاجي چې دی نو هغه د محنت چې دی نو هغه طلب او د هغه د محنت چې دی نو هغه ګټه ده هغه به هغه پیسې راواغستلې اول به یې غسل وکړو پاکي کپړې به یې واغستلې بیا به بازار ته لاړو هلته به یې چې دی نو سودا وکړه په هغې غسل په حالت کې چې هغه به بیا به چې دی نو هغه پخلی وکړو د هغې نه بعد چې به کله علما راتلل هغوی به اول غسل وکړو پاکي کپړې به یې چې دی نو هغه واغوستلې وایي نن د شاجي چې دی نو هغه دعوت دی هغه مونږ داسې نه شو خوړلی بیا به یې د هغه خوراک وخوړو او بیا به یې فرمایل چې د ده د خوراک یوه میاشت چې دی نو هغه اثرات وي او دا واقعي خبره ده اثرات چې دی نو هغه وي د حلال رزق نورانیت په زړه کې پیدا کېږي د حلال رزق سره په زړه کې شجاعت پیدا کېږي لکه یو بادشاه و د هغه یو شهزاده یو زوی و هغه یو دشمن حمله وکړه د هغه په یو علاقه باندې هغه هغې زوی له لشکر ورکړو چې ته لاړ شه د هغه نه سرکوبۍ دپاره هغه لاړو زوی نو پخوا به خطونه و یا به چې دی نو کس راغی هغه به خبر راوړو نو کله چې جنګ وغیره وشو نو یو کس خبر راوړو چې بادشاه ته یې ووایي چې ستا زوی ته شکست میلاو شوی بادشاه ډېر زیات خفه شو او کور ته راغی هغې بچي مور ته وایي چې ستا زوی شکست بیا موندو شهزاده چې دی نو هغه نن شکست بیا موندلو مور یې ورته وایي نه نه چېرته نشي کېدلی زما بچی چې دی نو هغه شکست نشي خوړلی بادشاه ورته وایي نه نه ما ته خبر را رسېدلی شکست یې خوړلی ورته وایي نه نه شکست چېرته نشي خوړلی ته بیا معلومات وکړه لږ ساعت وشو بادشاه بهر ته ووتلو بل کس راغی وایي نه نه بادشاه زوی ته هغه اولنی خبر دروغجن و د بادشاه زوی ته چې دی نو هغه فتحه نصیب شوي ده بادشاه خوشحاله کور ته راغی ول بیبي ته وایي تا ته څنګه پته ولګېده وایي هغه اولنی خبر دروغجن و دا دویم خبر اوس راغی چې زمونږ بچي چې دی نو هغه فتحه بیا موندلې ده او فتحه یاب چې دی نو واپس راځي خو وایي تا دومره په یقین سره څنګه وې چې هغه شکست نشي خوړلی هغه مور ورته حل نه وي لیکن بادشاه اصرار وکړو نو بیا ورته مور چې دی نو هغه جواب ورکړو د دې بچي مور د شهزاده مور هغه ورته ووایي هغې مور وایي کله چې دا بچی زما په خېټه و د هغې وخت نه ما چې دی نو هغه دا عهد کړی و چې زه به چېرته چې دی نو هغه د حرام نوړۍ چې دی نو هغه خېټې ته چې دی نو هغه کوزه نه کړم دپاره له دې چې په دې بچي باندې اثر ونه شي بیا چې کله دا پیدا شو د هغې نه بعد چې دله ما کله پی ورکړی دی همیشه چې به دله ما پی ورکول دله ما په اوداسه کې پی ورکړی دی دله ما د حلال رزق نه چې دی نو هغه پی ورکړی دی ما به حلال رزق خوړو دا د هغې نه چې دی نو هغه پی چې دی نو هغه خوړلی دی دله چې به ما کله پی چې دی نو هغه ورکول ما به سوره یاسین وي او ده به چې دی نو هغه پی خوړلی او وایي د حلال رزق چې دی نو هغه نتیجه دا وي چې بیا بچی چېرته چې دی نو هغه بزدله نشي کېدلی نو ما ته پته و چې زما بچی بزدله نشي کېدلی ما هغه له چېرته چې دی نو هغه حرام نه دي ورکړي ما ته پته و چې هغه بهادر دی هغه به چې دی نو خامخا فتحه چې دی نو بیا مومي دا نو د دې سره نورانیت راځي د حلال رزق سره د دې سره چې دی نو هغه په زړه کې شجاعت او بهادري راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه چې دی نو د یو مسلک امام تیر شوی دی دغه رنګې امام شافعي رحمه الله هغه هم د مسلک امام تیر شوی دی لیکن د دې ټولو استاد هغه امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله دی د هغه شاګرد امام مالک رحمه الله دی د هغه شاګرد امام شافعي رحمه الله دی د هغه شاګرد هغه امام احمد بن حنبل رحمه الله دی دا څلور چې دی نو هغه د مسلک امامان دي دا څلور مسلکونه را روان دي په دې مسلک باندې ان شاء الله نور جمعو چرته خبره وکړو لیکن د دې څلورو مسلکونو دوه امامان یو امام شافعي دی یو امام احمد بن حنبل دی امام شافعي استاد دی امام احمد بن حنبل هغه شاګرد دی یو ورځ امام احمد بن حنبل خپل شاګرد ته خط لیږي چې ای استاده زه چې دی خپل استاد ته خط لیږي چې نن زه ستا خواله چې دی هغه درځم امام احمد بن حنبل په یو ملک کې اوسېدو امام شافعي په مصر کې چې دی هغه اوسېدلو کله چې امام شافعي ته پته ولګېده کله چې د راتلو وخت شو امام شافعي خپل شاګردان خپل ملګري چې دی نو هغه راغونډ کړل د استقبال دپاره راووتل د هغې وخت بادشاه د مصر بادشاه چې دی نو هغه د امام شافعي مقلد و هغه چې کله امام شافعي ولیدو چې زموږ امام چې دی نو هغه هم راووتلو بادشاه چې دی نو سره د خپلو نوکرانو هم راووتلو ډېر چې دی نو هغه پټاټ باټ سره هغه د امام احمد بن حنبل چې دی نو هغه استقبال کېږي او یو چرچه چې دی نو هغه خوره ده نن چې دی نو یو بزرګ انسان چې دی نو هغه راځي نن هغه انسان چې دی نو هغه راځي چې هغه د دین دپاره انتهایي قربانۍ تېرې کړې هغه د دین لپاره په خپل ملا باندې کوړې چې دی نو هغه برداشت کړی دی هغه ډېر تکلیفونه برداشت کړي نن یو لوی بزرګ انسان چې دی نو هغه مصر ته راتلونکی دی نن د هغه استقبال چې دی نو هغه کېږي خلک چې دی نو د هغه استقبال ته ولاړ دي کله چې امام احمد بن حنبل راغی امام شافعي چې دی نو هغه له انتظام کړی دی کله چې راغی نو عمومي طور چې دی نو هغه د خلکو سوچ دا وي وایي بزرګان چې دی نو هغه لږ خوراک کوي نو امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله راغی
امام شافعي لوریانو کله خوراک تیار کو امام شافعي چې کله خوراک راوېستلو امام احمد بن حنبل رحم الله ته امام احمد بن حنبل رحم الله چې کله خوراک ته کېناستلو ډېر زیات خوراک یې وخوړ انتهایی زیات خوراک یې وخوړل خلک حیران دي چې امام شافعي رحم الله خو فرمایي چې دا لوی بزرګ دی او ته خو انتهایی زیات خوراک وخوړل څه وجه کېدای شي نو بهرحال چا غږ ونه کو بیا چې دی نو کله ماسوتن شو د هغې نه بعد چې دی نو هغه امام شافعي لوریانو چې دی نو هغه د اودس اوبه لوټه وغیره څومره چې دی نو هغه ضروریات یې هغې کېښودل چې دپاره د دې امام احمد بن حنبل رحم الله لوی بزرګ دی دی به د شپې تهجد له پاسي دته چې دی نو هغه اوبه وغیره د اودس چې دی نو هغه تیار کېدو کله چې شپه تېره شوله سهار مانځله دې پاسېدل لاړل امام شافعي لوریانې چې بهر ته راوتلي دي مانځله تلي وو کتلي دي اوبه هغه شان پرتې دي د اودس چې څومره سامان ورته ایښودلی و د هغې نه هېڅ شي چې دی نو هغه هم نه دی استعمال شوی هغوی چې ده خو اودس نه دی کړی جومات ته لاړو نو هغوی وایي چې دا څنګه ګذر دی تهجد یې هم ونه کړل نو کله چې امام شافعي کور ته راغلی دی نو امام شافعي ته لوریانو ویلي دي چې دا خو دا لوی بزرګ دی هغه خو چې دی نو یو خو روټۍ ډېره زیاته وخوړله بل چې دی نو هغه تهجد هم ونه کړل موږ ورته اوبه ایښودلې وې اودس یې هم نه دی کړی امام شافعي هم غوسه شوی دی هغه راوتی دی خپل شاګرد ته وایي تا خو یو خوراک هم ډېر زیات وکړو بل چې دی نو هغه سهار تهجد لپاره دی اودس هم نه دی کړی سهار تهجد هم نه دی کړي دا څه وجه کېدلی شي نو هغه ورته ویې ګوره وایي کله چې زه رزق ته ډوډۍ ته کېناستلم ستا خوراک ته چې ما کله وکتل نو په هغې کې د حلال رزق و په هغې کې دومره نورانیت ما ته ښکاره شو چې د اسمانه پورې نورانیت و وایي ما دومره زیات وخوړو چې ما ووایي چې داسې نورانیت والا خوراک ما ته بیا چېرته نشي میلاوېدلی د هغې د وجې نه ما زیات وخوړله وایي ښه خوراک دې د نورانیت د وجې نه سیوا وخوړو وایي بیا دې سهار تهجد ولې نه دی کړی اودس اوبه خو دې نه دي استعمال کړي هغه وی او وایي ما ته د اودس ضرورت نه دی راپېښ شوی ځکه کله چې ما هغه خوراک وخوړو د هغې خوراک اثرات دا وو وایي کله چې زه ماسوتن سملاستلم ما له بیا خوب نه راتللو وایي په دغې ماسوتن د نواله د سهاره پورې چې دی نو هغه ما په قرآن او حدیث کې چې دی نو هغه سوچ کوو ما د قرآن او حدیث نه 100 مسایل چې دی نو هغه استنباط کړي دي د هغه خوراک دومره اثر و چې په یوه شپه کې 100 مسایل ما د قرآن او حدیث نه راویستلي دي او بیا چې دی نو هغه ماسوتن په اودس باندې ما تهجد کړی دي د ماسوتن په اودس باندې ما چې دی نو هغه بیا د سحر لمونځ کړی دی دا د هغې خوراک چې دی نو هغه اثر و امام شافعي رحمه الله پوه شو خلک یې هم پوهه کړل چې دا وجه وه چې امام احمد بن حنبل رحمه الله چې دی نو هغه دغه کار ځکه وکړو نو د حلال رزق د وجې نه نورانیت په زړه کې راځي بهادري شجاعت چې دی نو هغه پیدا کېږي نو د حرام رزق نه هغه ځان ساتل چې دی نو هغه پکار دي د لقمان حکیم صاحب د دویم نصیحت خلاصه دا شوه چې مونږ هر وخت په هر دسترخوان باندې ځان د حرامو نه وساتو او د حلالو چې دی نو هغه طلب وکړو دا زموږ د دین هغه چې دی نو هغه د خلاصونو یو خلاصه چې دی نو هغه ده نو د دې اهتمام چې دی نو هغه پکار دی واخر دعوانا الحمدلله